بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون علامہ بیضاوی رحمہ اللہ یو سلور مباحث ذکر کئی. اول بحث د آیت د مصداق متعلق د درې اقوالو بیان چې د آیت نه څوک مراد دي. دویم بحث د انزال معنا او د انزال د کیفیت بیان، قرآن کریم څنګه نازل شوی، ملائکې دا قرآن څنګه راخیستی چې نبی علیہ السلام ته یې راوړی. دریم بحث د ما انزل الیک و ما انزل من قبلک نه څه مراد دي. څلورم بحث د آسماني کتابونو متعلق د عقیدې بیان. څلور د پاسه سل کتابونه دي، د دې ټولو متعلق مونږ له څنګه عقیده لرل پکار دي. اول بحث د آیت کریمه مصداق څوک دي. والذین هغه کسان یؤمنون چې ایمان لري بما په هغه کتاب انزل الیک چې تا ته نازل شوی، وما په هغه کتابونو انزل من قبلک چې تاسو نه وړاندې نازل شوي. چې ستا په کتاب او ستا نه وړاندې کتابونو باندې ایمان لري، دا څوک دي؟ دې نه څوک مراد دي؟ دې کې درې اقوال دي. اول هم مؤمنو اهل الكتاب، دویم ويحتمل ان يراد بهم الاولون، دریم وطائفة منهم وهم مؤمنو اهل الكتاب. دا درې احتمال. اول احتمال دا چې د دې نه د اهل کتاب مؤمنان مراد دي، او د مخکې نه یؤمنون بالغیب هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، د هغې موصول نه مراد د دې امت مؤمنان دي، او د دې موصول نه مراد د تیرو امتونو هغه مؤمنان دي چې په نبی علیه السلام ایمان راوړی. پې پوه شوئ؟ هم مؤمنو اهل الكتاب، د دې نه مراد مؤمنان د اهل کتابو دي، که عبدالله ابن سلام و ازرابه او د هغه امثال. نو معطوفون علی الذین یؤمنون بالغیب، دا والذین یؤمنون بالغیب دا به عطف شي په الذین یؤمنون بالغیب باندې. داخلون معهم، داخل بشي د هغوی سره په جمله المتقین، په جملې د متقیانو کې. نو متقین به دوه قسمه شي، یو الذین یؤمنون بالغیب او دویم والذین یؤمنون بما انزل الیک. دا به دواړه په المتقین کې داخل شي. او دا دخول به څنګه وي؟ دخول اخصین تحت اعم، لکه دوه اخصه چې د یو اعم لاندې. المتقین به اعم شي او دا دواړه موصولونو نه چې څوک مراد دی دا به اخص شي. پې پوه شوئ؟ ازل مراد دفع د اعتراض ده. خلاصه د اعتراض دا ده بیا خو یو شی شو، فرق پکې څه دی چې په نبی علیه السلام ایمان راوړو، دا په تیرو کتابونو په نبی علیه السلام ایمان راوړو، نو یو شی شو. مؤمنان ورته وایي متقیان. فرق پکې څه دی؟ نو وایي فرق پکې دا دی چې د الذین یؤمنون بالغیب نه هغه مؤمنان مراد دي چې د شرک نه ایمان ته را منتقل شوي دي، او د والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک نه مراد هغه مؤمنان دي چې د سماوي دین نه دین سماوي ته را نقل شوي دي. پې پوه شوئ؟
اذ المراد باولئک ځکه مراد په هغو سره الذین یؤمنون بالغیب سره الذین هغه خلق دي آمنو چې ایمان راوړی عن الشرک معنا معرضین عن الشرک په داسې حال کې چې اعراض د شرک نه کړی د عن الشرک به حال شي د هغه ضمیر چې کوم په آمنو کې دی والانکار وبهؤلاء مقابلوهم او په دغو چې الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک د دې نه به مراد مقابلوهم د هغوی مقابلین شي چې هغوی د شرک نه ایمان ته نه دي راغلي بلکې د دین سماوي نه ایمان ته راغلي دي پرې پوه شوئ فکانت الآیتان تفصیلا للمتقین دا دواړه آیتونه به د للمتقین تفصیل شي پرې پوه شوئ وهو قول ابن عباس دا د ابن عباس قول دی رضی الله عنه دا په هغه صورت کې چې والذین یؤمنون بما انزل الیک دا موصول په مخ کې موصول عطف شي او علی المتقین یا دا الذین یؤمنون بما انزل الیک دا عطف دی په المتقین باندې لکه اخص چې په عام باندې عطف شي په پوه شئ خو بیا به داسې شي چې متقین به خاص شي متقین نه به مراد هغه خلق نه وي چې دواړه پکې ایمان د شرک نه راوړی او یا ایمان د دین سماوي نه راوړی دا به نه مراد بلکې د متقین نه به مراد صرف یو نوع شي کما چې متقین عن الشرک او د والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک نه به هغه شي چې منتقل شوي دي دین سماوي نه اسلام ته پې پوه شوئ د تغایر به د ماتوب او ماتوبلۍ په درمیان کې راشي ويحتمل احتمال لري ان يراد بهم او على المتقین او یا دا والذین یؤمنون دا عتب دی په چا باندې په المتقین باندې فکأنه قال گویا کې وی فرمایل هدى للمتقین عن الشرک قرآن کریم هدایت دی د هغې خلکو دپاره چې ځانونه د شرک نه ساتلي دي والذین او د هغې کسانو دپاره آمنو چې ایمان یې راوړی من اهل الملل کم چې د اهل مللو نه دي د تیرو ملتونو نه اوس پرې پوه شوئ دا یو احتمال شو چې د الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک نه مراد مؤمنان د اهل کتابو دي ويحتمل ان يراد بهم الاولون باعیانهم دا دویم احتمال دی دا الذین یؤمنون بما انزل الیک نه مراد هاغه څوک دي چې د الذین یؤمنون بالغیب نه څوک مراد دي د الذین یؤمنون بالغیب چې څوک مصداق دي نو د الذین یؤمنون بما انزل الیک مقه مصداق نو سوال واردېږي چې مصداق د دواړو یو شو نو د دواړو په منځ کې اتحاد راغی نو بیا حرف عاطف دی په عطف دی په ولیکه عطف خو مغایرت غواړي د ماتوبه ماتوبلۍ په منځ کې پې پوه شوئ نو دې جواب کوي عطف داسې دی چې تباین په صلتینو کې دی تغایر په چا کې دی مصداق کې تغایر نشته په صلتینو کې تغایر دی او تغایر د صلتینو داسې شه لکه تغایر د صفتینو او کله چې تغایر د صفاتو راشي موصوف یوي حرف عاطف خلق ذکر کوي کنه نو دلته تغایر په صلتینو کې راغی نو په دې کې هم حرف عاطف راوستو جواب پوه نشته څه مې ویل دا تغایر په صلتینو کې داسې دی لکه تغایر په صفاتو کې کله چې تغایر په صفاتو کې راشي موصوف یوي هلته حرف عاطف ذکر کیږي نو دلته تغایر په صلاتو کې راغی اگر چې موصول نه مراد مصداق یو دی خو بیا هم پکې حرف عاطف راغی اوس پې پوه شوئ ګورئ ویحتمل احتمال لري ان یراد بهم چې مراد د دې نه الاولون باعیانهم شي بعینه اول خلق دې مراد شي ووسط العاطف بیا عاطف د دې په منځ کې راوړی شو کما وسط فی قولی لکه په منځ کې راوړل شوی دی د دې قول الى الملك القرم وابن الحمام وليس الكتيبة في المزدحم صفت کوي د موصوف د بادشاہ هغه بادشاہ ته چې سید دی څه دی
سردار دی وابن الحمامی او د بهادر زوی دی ولیس الکتیبه او زمری د لخکر دی فی المزدحمی په جنگ کې یہ پوه شوئ د جنگ په ځای کې نو ګورئ قرم یو صفت شه د ملک ابن الحمام بل صفت شو لیس الکتیبه بل صفت شو او د صفاتو په منځ کې واو راوړل شوی سره دی چې موصوف یو دی چې ملک دی پوه شوئ نو تغایر د صلاتو نازل شه په منزله د تغایر د صفاتو یا بل شعر یا لکه په دې شعر کې چې راغلی یا لهب زیاب للحارسی الصابح فالغانم فالآیبی دا د سلمه دی شعر دی چې معروف دی په ابن زیابه زیابه مور ده او عرب داسې دي چې مور ته آواز کوي د مصیبتونو په وخت کې نو ابن زیابه په اوښانو چا حمله وکړه ابن زیابه په دې ورځ نه او بیا د خپل دی وایي که نه مور ته آواز کوي یا لهبای افسوس دی زیابه اے زیابا د حارس د پارا الصابح پالغانم پالآیب چې په سبا کې په حمله وشوه او پالغانم بیا مطلب دا دی چې شی راوړو او پالآیب بیا را واپس هم شو نو درې کار یې وکړو سبا کې حمله ډک راتلل او مطلب دا چې ګټه کول او واپس راتلل درې واړه صفتونه د حارس دي الصابح فالغانم فالآیب او پا پکې راوړل شوي پې پوه شوئ د دې او مخکې په منځ کې فرق دا دی چې مخکې کې واو راوړل شوی او دې کې پا راوړل شوی ده نو تغایر د صفاتو نازل شه په منزل تغایر د صلاتو نازل شه په منزله د تغایر د صفاتو اعلی معنا په دې معنا باندې انهم الجامعون نو بیا پیدا سشوا ما ته وګورئ چې الذین یؤمنون بما انزل الیک او الذین یؤمنون بالغیب د دواړو مصداق یو شو نو د دې ذکر کولو اخر مقصد او پیدا سشوا پې پوښتئ که پې نسته نو دی وایي پیدا پکې شته که نه پیدا پکې څه ده پیدا پکې دا ده چې دا مخکې چې کم دی الذین یؤمنون بالغیب ایمان په هغه څه ذکر که په هغې کې چې هغه مدرک بالعقل دی مدرک بالحس نه دي تیزی پر پوشی چې مدرک بالعقل هم دی او مدرک بالحس هم دی او الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون د دین مراد ایمان د هغه څه دی چې هغه صرف مدرک بالنقل دې پر پوښتنه ما ته وګورئ قضایا درې قسمه دي یو هغه قضایا دي چې موضوع او محمول دواړه مدرک بالحس دي څه دي مدرک بالحس دي لکه زید قائم زیدم مدرک بالحس دی او قیام هم مدرک بالحس دی که نه دی دویم هغه قضایا دي چې موضوع محمول دواړه مدرک بالحس نه دی لکه الله موجود الله واحد نو موضوع محمول دواړه مدرک بالحس نه دي که دریم هغه قضایا دي چې موضوعات مدرک بالحس دي او محمولات مدرک بالحس نه دي لکه محمد صلی الله علیه وسلم نبیون نو محمد مدرک بالحس دی او نبیون دا مدرک بالحس نه دی په پوه نسته نو دلته یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون درې څیزونه ذکر شه په ایمان کې نو غیب مدرک بالحس نه دی او دغه چې کوم دی صلات او زکات دا مدرک بالحس دی نو هلته ایمان په هغه څه ذکر شه چې هغه مدرک بالحس هم دی
او مدرک بالحس نه هم دی. او دا دویم الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون چې هغه څه ذکر شو چې هغه مدرک بالحس نه دي. پې پوه شوئ که نه شئ پوه؟ ما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة دا خو مدرک بالحس نه دي، خو په حس نه معلومیږي، هغه به صرف او صرف په سمې معلومیږي، په نقل. نو دا دوه څیزونه اگر چې مصداق د دواړو یو دی، خو دواړه یې ځکه ذکر کړه چې تا ته یې ویلې چې هغه کې ایمان چې په کوم څیز ایمان ذکر شوی هغه مدرک بالحس هم دی او مدرک بالحس نه هم دی. او د دویم کې چې کوم دی دا صرف او صرف مدرک بالنقل دی، هغه مدرک بالڅه دی؟ بالنقل دی. اوس پې پوه شوئ؟ الجامعون چې معنا داره چې دوی جامع دي په مابین د ایمان بما په هغه څه یدرکه العقل چې ادراک د هغې عقل کوي جملتن فی الجمله والاتیان بما یصدقه چې راتک کوي بما په هغه څه یصدقه چې تصدیق د هغې کوي. تاسې پې پوه شئ جامع دي په مابین د ایمان بما یدرکه العقل جملتن او اتیان کوي په هغه څه چې تصدیق د دغه ایمان کوي چې عبادات بدنیه او مالیه دي. او دویم و بین الایمان یو دوی جامع دي په مابین د ایمان بما په هغه څه لا طریق الیه غیر السمع چې هغې ته لاره نشته غیر د سمع نه. وکرر الموصول موصول بیا ولې مکرر که دا دواړه صلې به د یو موصول د لاندې ذکر کړی وی که نه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك دا دویم والذین به نه ذکر کېده کنه په صله به عطف شوی په موصول ولې عطف وشو سوال پوه نسلی. نو دی وایي دا موصول یې ځکه مقرر کړ چې تا پوهه کړي چې سبیلین جدا دي، د صلاتو د ایمان سبیلین جدا دي، یو هغه چې مدرک بالعقل دی بل هغه چې مدرک بسمع دی. وکرر الموصول موصول مکرر که تنبیحا علی تباین السبیلین تنبیح ورکړه په تباین د سبیلینو چې دواړه لارې جدا دي، یو عقل دی او سمع ده. پې پوه شئ؟ او طائفة منهم دا دریم احتمال دی. اول احتمال داو چې والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک نه مراد مؤمنان د اهل کتابو دي. دویم احتمال داو چې هغه څوک چې مراد دي چې الذین یؤمنون بالغیب نه څوک مراد دي. دریم احتمال دار چې د دې نه مراد مؤمنان د اهل کتابو دي. څوک دي مراد دي؟ یوه ډله د مؤمنانو د ټول اهل کتابو مؤمنان ته نه دي مراد بلکې یوه مخصوصه ډله ته مراد. پې پوه نشته؟ او طائفة منهم یا یوه ډله د هغوی نه وهم مؤمنو اهل الکتاب چې هغه مؤمنان د اهل کتابو دي. ذکرهم ذکر یې کړه مخصصین عن الجمله د ټولو نه خاص کړه، خاص یوه جماعت یې ولې ذکر کړه؟ وایي دې ته وایي تخصیص بعد التعمیم. دا تخصیص بعد التعمیم داسې دی که ذکر جبریل او میکال بعد الملائکه، ملایکو نه وروسته د جبریل او د میکال ذکر چې کېږي. دا څه دپاره کوي؟ تعظیما لشانه، د دوی د شان تعظیم کوي چې په مخکې کتابونه ایمان راوړی او په دې کتاب یې ایمان راوړی. وترغیبا لامثالهم بله پیدا پکې دا ده چې د دوی امثال چې کوم دي هغوی له ترغیب ورکړي چې تاسو هم داسې سړیتوب کارونه کوئ. پې پوه شئ؟ والانزال دا دویم بحث دی د انزال معنا او کیفیت. انزال یو انزال دی او یو تنزیل دی. بعضې وایي انزال او تنزیل کې فرق دا دی، تنزیل په وار وار یو شی د بره نه لاندې راتلو ته وایي، او انزال معنا په یو وار د بره نه لاندې یو شی راتلل. دویم قول دا دی چې تنزیل په وار وار د بره نه یو شی لاندې راتلو ته وایي، او انزال که په وار وار یو که په یو ځای نو انزال به عام شي، دواړو ته به شامل شي. یو جسم د بره نه لاندې راتلو ته انزال وایي، یو جسم د بره نه لاندې راشي.
دیزی پوری پوش والانزال نقل الشیء من الاعلا الى الاسفل نقل کول دی یو شي دی د برنه لاندې ته اوس وهو انما يلحق المعانی دا اعتراض دی او د هغې دپاره اعتراض دا دی دلته خو یؤمنون بما انزل الیک دا خو الفاظ دي او الفاظ اعراض دي او انزال خو د جسم راتلو ته وایي نو عرض څنګه د بره نه لاندې راشي عرضو کې انتقال نه راځي که پې پوه شئ دی جواب کوي خلاصه د جواب دا ده چې دا الفاظ او دا معانی اعراض دي چې دا بره نه راغلي دي په خپله راغلي که چا راوړي دي چا راوړي دي ملایکو راوړي دي که نه نو دلته چې د انسان لفظ ورته ځکه ذکر شو چې زواتو ځان سره راوړي دي چا راوړي دي زواتو ځان سره راوړي پې پوه شئ که ګورئ وهو انما یلحق المعانی او دا انزال ملحقی کیږي د معانیو سره په توسط د لحق د دغو زوات سره الحاملة لاغا چې زوات چې حامل دي لها د معانیو لره پې پوه شئ ښه دا کتب الهیه چې نازل شوي دي دا ملایکو څنګه د خدای د طرف نه حاصل کړي دي پې پوه شئ دوه قوله دي پکې یو خدا قول دی حدیث دی نواس ابن سمعان حدیث دی هغه حدیث داسې دی چې تلقف روحاني شوی دی اخذ څنګه شوی روحاني داسې چې کله الله تعالی اراده وکړي چې وحی دنیا ته منتقله کړي نو کشاره شروع شي کشاره څنګه وي لکه زنځیر چې په شګو کې روان کی ګټي او په هغې کې زنځیر روان کی کشاره شروع شي ټول بره خلک بېهوشه شي اول چې په هوش کې راځي جبریل ځکه امین د وحی دی جبریل ته خدای په زړه کې هغه خبره واچوي چې کومه پیغمبر ته وړي بس هغه راشي جبریل علیه السلام راشي خبره پیغمبر ته وړي خطیب شربینی رحمه الله یو مفسر دی او د هغه تفسیر دی السراج المنیر هغه کې لیکلي دي چې 4,000 کرته په دې څه کم 30 کاله کې جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته وحی راوړی څو کرته پې پوښتئ که نه دومره یو پیغمبر لمبه دا یو خبره شو ګورئ ولعل نزول الكتب الالهیه شاید چې نزول د کتب الهیه وعلى الرسل بیا یتلقفه الملک چې په سرعت سره راواخلي ملایکه من الله تعالی د خدای د طرفه تلقفا روحانیا پر اخیستلو روحانیو سره روحاني اخیستل دا چې خدای ورته په زړه کې ور واچوي دا یو قول شو دویم قول یا دا ده چې ملایکه لوح محفوظ ته وګوري خدای ورته ځای وښیي چې دې ځي نه به د دې ځي پورې دا خبرې لاندې ویسه پیغمبر نو اخذ په ملایکه په کومې طریقې کوم ځای نه وکړي د لوح محفوظ نه وکړي اوس پې پوه شئ او یحفظه یا محفوظ کی د لوح محفوظ نه په ینزل به بیا نزول کی په هغې سره په یلقیه علی الرسول بیا القا په رسول وکړي رسول وکړي اوس پې پوه شئ دا یاد ساتئ چې ګورئ معلم د پیغمبرانو څوک الله د مبلغ د تعلیمي ملائکه معلمه د پیغمبرانو نه معلم څوک الله تعالی الرحمن علم القرآن نو تعلیم نسبت چاته وشو رحمان ته وشو اوس پې پوه شئ والمراد بما انزل الیک القرآن دا دریم بحث دی د ما انزل الیک نه څه مراد دي او د ما انزل من قبلک نه څه مراد دي وایي د ما انزل الیک نه مراد قرآن کریم دی او شریعت دی ټول شریعت دی مراد دی والمراد بما انزل الیک القرآن دی باسره ټول پټولا و شریعت دی عن آخرها د اول نه تر اخره پورې اوس سوال دی وانما عبر عنه دا جواب دی خلاصه د سوال دا ده چې د دې نه قرآن ټول مراد دی نو قرآن خو دې وخت کې نه دی نازل شوی یؤمنون بما انزل الیک
منزل الیک نه شی ټول قرآن مراد دی. دا وخت کې دی آیت په وخت کې خو ټول قرآن نه و نازل شوی. منزله هغه څه چې تا ته نازل شوي دي. نو ماضي سره دې تعبیر ولې وکړو؟ سوال باندې پوه نشته پې پوه شئ دی جواب کوي. خلاصه د جواب داره چې دلته تغلیب ورکه موجود تا په هغه څه چې نه دی موجود شوی یا هغه څه چې د هغې انتظار کیږي هغه نازل که په منزله د موجودو. پې پوه شوئ وایي تعبیر وشو د دې نه په لفظ د ماضي سره اگر چې بعضې مترقب و انتظار یې کېده تغلیبا للموجود علی ما لم یوجد غلبه ورکړه شو موجود ته په هغه څه چې نه دي موجود شوي او یا تنزیل د منتظر وشو چې څه انتظار کېږي. منزلة الواقع په منزله د واقع ونظیره مثال د دې دا قول د الله تعالی دی انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی. پیریانو قرآن واورېده ټول واورېده که لږې واورېده؟ لږې واورېده لږې واورېده او بیا دا نور لاړل دا چې کومو لږ قرآن اورېدلی و هغه پسمانده وروسته چې کوم پاتې خلک و پیریان هغوی ته وایي انا سمعنا کتابا موږ کتاب اورېدلی دی انزل من بعد موسی چې د موسی نه وروسته نازل شوی دی. ټول خو یې نه و اورېدلی لږ یې اورېدلی خو په لږ باندې هم د کتاب اطلاق وشي کتابا. فإن الجن لم يسمعوا جميعا پیریانو خو ټول نه و اورېدلی ولم یکن الکتاب او نو کتاب کله ټول منزل حینئذ په دغه پیریانو په وخت کې. پې پوه شئ که نه شئ پوه؟ او د ما انزل من قبلک نه څه مراد دي؟ و بما انزل من قبلک نه مراد سایر الکتب السابقه دي ټول تیر کتابونه دي. درې د پاسه سل کتابونه چې کم دي هغه ته مراد دي. پې پوه شئ که نه شئ؟ څلورم بحث په دې تیرو کتابونه آسماني کتابونه قرآن باندې به زموږ ایمان څنګه نو دی وایي والایمان بهما جملتن ایمان په زموږ په کتاب او په تیرو کتابونو باندې اجمالی طور پر ځای دی په ټولو موږ ایمان لرو مجملا وبالاول دون الثاني تفصیلا او په اول باندې چې قرآن دی نه په ثاني باندې تفصیلا موږ ایمان دی په نور هم تفصیلا نشته. تفصیلا دا معنی چې هغې نه ځان خبرول او په هغې عمل کول من حیث د دې حیثیت نه چې مونږ مکلف یو بتفاصیله دې پر پوه شئ نو مونږ متعبد یو په تفاصیلو د دې دا فرض دی خو لیکن علی الکفایه دا فرض علی الکفایه دی تفصیل په ټولو نه دی لأن وجوبه ځکه وجوب د دې علی کل احد یوجب الحرج چې که په ټولو خلکو لازم کو نو دا به حرج لازم کی څه به لازم کی حرج و فساد المعاش معاش به بیا گزارې حالات به خراب شي. ټول وایي موږ قرآن زده کوو نو دوکانونه به څوک کوي او دا کورونه به څوک جوړوي او دا نور کارونه به څوک کوي که نه لږ به دې خوا راځي او نور دې ګرځي بازارونو کې که نه پې پوه شئ. سهار چې تاسې ورځئ ګورئ یو طالب یوازې را روان یا او په 50 مخې ته ورځي سلګونه نور څوک یو طرف ته څوک کلنډرۍ ته ځي چا چولې په سر کړي بازار له وړي څوک سبزي منډۍ له ځي څوک څه کوي او څوک څه کوي. یو طالب یو 15 دانې را روانې دی خو داسې ده که نه ده یو څو کسان همداسې ښه ده که نه که ټول مدرسو ته راته شو مدرسې دومره چرته دي دا دې څنګه سنبالول او دا د دنیا نور کارونه به چا کولی پې پوه شوئ. وبالآخرة هم یوقنون بس دی درود شریف